تاسو ورته د سنو اف ام ریډیو نتورک پروګرام تاسو ورته د سنو سحر ماته ویل کېږي علیشان کاکا خیل غا تاسو په فریکوئنسي ماډولیشن 89.4 او 96 باندې د وخت مونږه بالکل سنو پښتونخوا د فیسبوک په پاڼه هم چې دا مونږه لایو تاسو مونږه کتل هم شي زمونږه چې کم نن موضوع دی هغه هم تاسو الریډي ریډیو ریدونکو ته خو چې دا پاغه باندې ډیر زیات خبره وشو خو د فیسبوک لیدونکو ته به دا ووایو چې زمونږ کومه موضوع ده هغه تاسو ته ښکاري هم خو بیا هم چې د هغه به لږ واضحه کړو چې الفاظ او د اعمال ترمنځ چې کوم تضاد وي هغه د شخصیت په ژوند باندې یا شخصیت باندې څومره اثرات وي مونږ خبره وکړو بعض شیزونه داسې وي چې هغه غیر ضروري وي خو مونږ په هغې کې مداخلت کوو یا خپل الفاظ چې کوم یا هغې چناو ټیک نه کوو یا الفاظ چې کوم دي په هغې کې زمونږ سچایي نه وي په هغې کې دکلاوه وي په هغې کې چې دا سچایي نه وي په هغې کې جوټ وي په هغې کې دروغ وي نو هغې له وجې چې دا زمونږ په کردار زمونږ په شخصیت باندې بیا چې دا هغه اثرات چې دا هغه مرتب کېږي هغه چې دا راځي مونږ خبره وکړو ډېر داسې څیزونه چې هغه مونږ کتلي چې غیر معتبر څیزونه وي چې هغه مونږ اپنو کوو هغې له وجې چې دا بیا زمونږ په معاشرې کې زمونږ په نیت کې زمونږ چې دا ډېر شیزونه باندې چې دا بیا اواز راپورته کېږي یا چې مونږ خلک چې دا ترمنځ هغه چال چلن چې دا هغه کمیږي مونږ خبره وکړو زیاتره داسې خلک وي چې هغوی بعضې خبره وکړي خو په هغې باندې رسېدلی نه شي خو بار چې دا بیا هغې ته نقصان رسي بعض داسې خبره چې هغه تاسو نشئ پوره کولی کوشش ما کوئ چې په هغې باندې تاسو چې دا بیا کار وکئ بلکې چې کم شیز تاسو کولی شئ چا دپاره صرف دې دپاره مه کوئ چې هغه تاسو هغه ته ووایئ چې دا سیز به وشي او بیا چې دا نه کېږي بیا ستاسو او زمونږ کتلی د خپل ژوند کې ډېر خلک په معاشره کې ډېر خلک چې هغوی له وجې چې دا بیا ډېر خلکو ته نقصان هم وي او بیا خلکو چې دا خلک مني هم نه اهمیت هغه خبرې ته ورکړئ چې کم شیز چې د هغه تاسو چې دا کول هم شي عملي ژوند کې بعضې داسې خبرې چې هغه زمونږ پہچان هم جوړېدلی شي بعض داسې خبرې چې هغه زمونږ خوبصورتي هم جوړېدلی شي بعض داسې خبرې چې هغه زمونږ سکون هم جوړېدلی شي بعضې داسې خبرې چې هغه زمونږ هر سیز چې د هغه اوبه وړلی شي اوبه وړل مطلب دا دی چې وړوکې غونې خبرې وي وړوکې غونې پوانټ وي مطلب تا چا سره یو شیز واده وکړه او بیا هغه پوره کولی نه شي نو هغه زړه دې خفه کړو نو دغه شانتې د الفاظ او د عمل تضاد دا بیا د انسان په شخصیت باندې خامخا چې دا اثر هغه راولي ډېر داسې څیزونه دي په هغې کې که مونږ خبره وکړو څنګه چې تاسو ته ما د دې خبره وکړه چې یاره مونږ یو شیز کولی نه شو نو په کار دا نه دی چې هغې ته جنم هم ورکړو یا چې دا مونږ هغې کوشش کوو چې بیا وشي خو هغه نه کېږي بعض څیزونه خو مونږ خلک چې دا هغه په ولکه کې اغوستي وي هغه باندې انتظار کوو نو داسې شیزونه چې هغه نه کېږي هغې ته اهمیت مه ورکوئ زه بار بار دا خبره کوم ځکه چې بیا ستاسو په معاشرې کې زمونږ په معاشرې کې بیا هغه خلک چې دا هغوی باندې څوک اعتماد هم نه کوي او بیا وایي دا دروغجن او بل یو پوینټ ما په ریډیو باندې دا خبره وکړه چې کوشش کوئ چې په هر محفل کې دا محفل یو خپل آداب هم وي چې پیله تاسو چېرته ځئ نو هغه ځای کې یا چېرته چا سره کښېنئ یا چېرته محفل کې خبره روانه وي نو پیله تاسو هغه خبره اورئ چې څه روانه ده بیا په هغې کې پارټیسپیشن کوئ یا یو رای ورکولی شئ خو ډایرکټ مه وردنګئ ډېر خلک داسې وي چې هغه ډېر زیاتې خبرې کوي نو بیا خلک وی مړه دا هر ټایم لګیا وي د خبرې ته بس پرېږدی وي دا دغسې وي نو بیا دلته تضاد پیدا شي نو په کار دا دی چې لږې خبرې کوئ ښې خبرې کوئ درنې خبرې کوئ نو ستاسو به او زمونږ به چې دا په معاشرې کې بیا چې دا هغه شانتې عزت وي نو په کار دا دی چې مونږ د ډېرو څیزونو چې دا خیال وساتو ځکه چې ضرورت دا دی ضرورت د دې امر دی امر لکه ضروري دا خبره ده چې مونږ د خپلو خبرو چې دا هغه بیا چې کومه خبره وکړو چې هغه ثابته هم شي او چې دا هغه صحیح هم وي کیونکې مونږ که خبره وکړو نو بیا دغه اصل پہچان چې کوم دی هغه دا دی چې بیا ستا په خبره باندې چې دا خلک بیا ټرسټ وکړي داسې نه چې کوم شیز نشي کولی او هغه خبره چې ده بیا یا هغه شیز چې دا هغه کویم چې بیا هغه سبا تا ته مسله جوړېدلی شي داسې ډېر شیزونه دي هو په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو خو خپل الفاظ او د عمل ترمنځ تضاد چې کوم دی هغه مه جوړوئ ځکه چې دا ستاسو په ژوند او تاسو په شخصیت او ستاسو په کردار باندې یو منفي اثرات چې د هغه پرېښودلی شي ځکه چې ډېر خلک داسې وي چې هغه به تاسو کتلی وي چې هغوی په معاشرې کې چې د څوک خبره اوري نه یا په چپرچل کې یا په ګاونډ کې
تر دې دمه په کور کې نه اوري وایي د سره د بحث ضرورت هم نشته د سره د خبرې ضرورت هم نشته نو هغه ولې چې هغه د خپل اعتماد چې کوم هغه ختم کړی وي خپل هغه څیزونه چې هغه همیشه یو نیگیټیو طرف ته ځي نو بیا یې څوک خبره هم نه اوري او نه چې د په هغې باندې عمل هم کوي او نه اعتماد کوي ځکه چې هغه شخصیت بیا یو منفي سوچ جوړ شوی په معاشره کې نو په کار دا دی چې دغو شیزونو نه ځان راوباسو خبرې اترې خو به ډېرې وي په پی اس ال میچونه هم روان دي په هغې باندې هم خبرې اترې وشوې چونکې پرون چې کم میچونه شوي لاهور کلندر او کویټه ګلیډیټر حیدرآباد کینګز ترمنځ او بیا دغه شانتې لاهور کلندر او کراچي کینګ ترمنځ کراچۍ چې د هغه میچ وګټل لاهور نه او بیا دغه شانتې کویټه ګلیډیټر چې کوم هغه حیدرآباد کینګز ته په 40 رن سره شکست ورکړی دی او دې نه علاوه موږ خبره وکړو د پاکستان چې کم د سلیسي کردار د ټیم چې دا د کوي د امریکې او د ایران ترمنځ چې کوم حالات دي مونږ خبره وکړو پاکستان د ټیم چې دا مختلف ځایونو کې چې دا هغوی میټینګز او دغه شانتې په اسلام آباد کې مختلف ملکونه چې د هغوی سره چې دا ولاړې اوس د چاینا او دغه شانتې یو ان او چې دا مختلف نور کنټري خلیجي هغوی هم دغه حمایت کوي چې پاکستان چې دا په دې کې خبره وکړي او د جنگ چې دی بقایا ختم شي ځکه چې په دې کې دا صرف جنگ نه بلکې دا د دې حتی او د ټولو ملکونو چې دا په هغې باندې اثرات غورځېږي او چې دا په دې باندې به چې دا معیشت او استحکام او دغه شانې امن چې دا نور هم ډاون کېږي او دې هکله که مونږ خبره وکړو نو پاکستان ذرایع مطابق که مونږ خبره وکړو ایران سره مذاکرات پیشرفت چې کوم دی دا وی روان دي دا ډونالډ ټرمپ په خپله وایي دا په جاز کې روانو په صحافیانو سره چې ډسکشن کې دا خبره کوله چې یاره د پاکستان څه جازونه چې هغه اپنایي خبره که مونږ وکړو حمز والا هرمز والا نو په هغې کې اجازت هغوی ته میلاو شوی دی او دغه شانتې 20 جازونه چې کوم دی هغه تقریبا د ټایم رسې پاکستان جنډې پې لګېدلې وي نو دا هغه خبرې کوي خو دا مونږ خبره وکړو نو ډېر دا سیزونه چې هغه مونږ په پریویس حالاتو کې وکړو پریویس وخت کې وکړو چې پاکستان همیشه چونکې پاکستان یو وخت داسې و تر اوسه پورې چې د هغه د امن د پاره چې د هر ځای کې کار کړی دی او د دشمن هغه خل عناصر او چې هغوی د پاکستان ته زیان رسولی یا دغه شانتې ډېر مختلف ملکونه چونکې پاکستان په امن باندې خپل ملک کې ډېر زیات کار کوي نو دغه شانتې په مختلف ملکونو کې چې کله هم داسې حالات راشي نو هر سړي نن سبا وخت کې دا سوچ جوړ شوی دی چې پاکستان نه علاوه دا خبره څوک نشي کوله ځکه چې پاکستان یو داسې کور جوړ شوی دی داسې ګډ جوړ شوی دی داسې یو ځای جوړ شوی دی چې دلته نه چې کومه خبره وشي تقریبا چې دا بس هغه بیا منله کېږي نن هغه پاور ته کتې سوپر پاور ته کتې هغه د پاکستان ماتېښتې او دلته نه هغه خبرې چې دا کېږي نو دا زموږ دپاره قابل فخر دی زموږ دپاره فخر خبره ده چې پاکستان غوندې ملک چې په لږ وخت کې راوچتېږي او هغه دومره ځان جوړوي چې هغه د سوپر پاور چې کوم ملکونه دي هغوی دلته سلیسي کوي هغوی دلته چې د جوړښت راولي هغوی دلته د جنگ خبره کوي دلته چې دا مختلف کنټري خلک راځي هغوی صدران راځي وزیران راځي هغوی د وزیر خارجه راځي فارن منسټر مختلفو خلک چې دا دورې کوي صرف د دې لپاره چې پاکستان یو واحد ملک پاتې شوی دی چې دا اني ټایم چې دا د کم ملک سره خبره کولی شي نو دا زموږ دپاره فخر خبره ده پروګرام کې خبرې اترې خو به دغه شانتې روانې وي او فیسبوک باندې مونږ لایو هم یو کوشش وکړو په هغې باندې هم خبرې اترې چې دا نورې هم روانې وساتو سنو پښتونخوا زمونږ د فیسبوک پیج دی د ټیم چې دا مونږ هغې نه لایو هم یو براه راست تاسو کتلی هم شئ او مختلف خلک چې دا کمنټس هم کوي کوشش وکړو هم د پروګرام برخه چې دا جوړه کړو تاسو هم کمنټس کولی شئ سنو پښتونخوا فیسبوک پیج ته به لاړ شئ او هلته نه به سنو پښتونخوا فیسبوک پیج کې زمونږ دغه پروګرام تاسو اورئ زو یو کال طرف ته چې څوک تېره سره السلام علیکم السلام علیکم ملک اسد بھائی خی جوړې خوشحال اوسې هرکلی درته وایو په خیر راغلی علیشان بھائی جی بھائی نور خی الحمدلله روزه تراوی اختر دې مبارک شه خیر مبارک تاسو ته مبارک وي اور نمبر به راویږي نه یاره ډېره ټرای پې کوو خو پته نه وي څه وجه ده بس تاسو غونې خلک پې زیات دي نو هغې له وجې به میلاویږي نه به دا ټول مینهوال دي که نه بس دا خبره ده او اورېدونکو ته ووایه چې کوم ځای نه خبرې کوي څوک خبرې کوي چې وایي وري زه خو امین ګل ترڅنګ روډ نه امین ګل صوفیت څنګ روډ نه
پیدا کال ولګي او تا د ګینې ډېره ټرافیک کومه دی نو لګي او تا نه لګي پته نه څه وجه بس نن خدای چې ولګېدو هواسې نه چې باران هم شروع دی غصې نه بار ووته او دروازې کې درز خوړلی والله چې نشان به له کور نه راووتم دې خوا یو حجره غونه کېده هغې کې ولا بېل ناست یم ځکه کال ولګېدو ښه بس ښه دې وکړو پوه شوې کال دې ولګېدو او کال دې چې ولګېدو اوس په سره سره شاملوي بالکل لکه نشان به زه په قسمت هم ډېر پاتې یم زما په نوم به چې چرګه شوم ګیدړ به وړه څنګه لکه زما په نوم باندې به چرګه شوم ګیدړ به وړه په قسمت ډېر پاتې یم دا خاص کم شیز به ستا په نامې شو نو بس هغه به مثال کې طور پر چرګه مو هغه به ګیدړ وړه دا خو ډېره غلطه کړې وه د ګیدړو زه لکه مزایه خبرې ډېرې کوم خو داسې خبرې چې چا زړه ته پې دوږ نه رسي داسې خبره نه کوم نه ښه خبره ده پوه شوې دوږ خو به چا ته نه ورسوو که نو داسې څه مزاحیه یو خبره مونږ سره مو وکړه که نه لکه نشان به یو خبره ده دا کومه ده ژبه نه ده دا ژبه په مثال د برش دی که ته بې ځان د ښه رنګ ورکړې او که خراب پې ورکړې خو دا چې ښه پې ورکړې ښه دی هغه به دې ښه یادېږي بعد د مرګ نه بعد به دې هم ښه یادېږي لکه ژبه نه ده دا هم کداره هم بداره بالکل صحیح خبره ده چې دا ژبه د کم طرف ته چې راوخوځوله څه دې پې ووایې که ښه دې ووایې خو ښه به یادېږي که بد دې ووایې بد به یادېږي خو کوشش دا ښه چې یو سړی پې ښه ووایي بالکل چې بد پې ونه وایي او کرکټ مرکټ هم شروع دي کرکټ شروع دي پی اس ال میچونه شروع دي او ډېر ښکلې سبا به که خیر انشاءالله د پېښور بیا میچ وي که خیري او اسلام آباد سره بس دې خپل هم ډېر شوقي یم مړه ګورم بس ګوره او څوک دې خوښ دی کرکټ کې یاره کرکټ کې خو مړه اوس داسې دي چې والله چې ټول هغه راوتي دي مخکې کرکټیان خو نشته لکه عمران خان و وسیم اکرم و شاهد افریدي و دا اوس خو داسې دي بس هسې هغه درشنې ورکوي او نور والله کې یو پیسې هم دي نو بس د هر یو وخت چې د یو خپل چې د هغه پیړۍ وي پیړۍ کې چې بیا څنګه هلک شو بالکل خو مړه دا ټول داسې دي چې ټول دغه دي که نه یو پکې داسې ګیم نه کوي چې پیړۍ یې ترېنه ښه شي صحیح نو څه دې خوښه ده کیپر دپاره ځان تیار کړه که نه چې مونږ تا ورولو والله دا ولوزه ما ته لګي کرکټ مرکټ لګي ولوزه ما صحیح پر ناس ما ولا تماشا کوم کوم چې کله ختم شي بیا تر راول صرف تماشا کوي یا بس صرف تماشا کوم او کنه بد عمر کې صرف تماشا کیږي بالکل او ډیر زیاته من خوشاله سي السلام علیکم وعلیکم السلام امین ګل سے موږ سره رالو او خپل خبره را سره شامل کړي شکر دې ستا کالو لګیدو وای زما کال نه لګي وای ز کال ملوم او کال نه ملويږي نو خلک زیات تی بیزی 09152541443 السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی شان کاکا خیر څنګه هر کله درته وایو لک د आवाज را اوچت کړو आवाज د ډیر زیات سلو دی نو شروان د عمرزونه جی نو شروان سے په خیر رالی الله خوشاله کې عزتمن شه دلته هم مزیدار باران شروع د ډیر ښکلی زبردست موسم جوړ شو عمرزو کې او جی او عمرزو په خبر نه څومره لري دي په خبر نه څومره لري دي سیټی نه دی خو یاره تقریبا په خبر نه 25 کیلومتر تقریبا د غرازیه دا د چرسدی او شپ قدر سایت ولا دی نه جنا نه دا د تنګي روډ باندې دی تنګي زمونږ تقریبا چې 8 کیلومتره کې کنه لکه مخکې لکه مطلب 2 کیلومتر کې شیر نه لکه په خبر نه چې زینو کم لار باندې مزه تنګي روډ نه خبر نه چې زینو تنګي روډ باندې نه تنګي روډ مې نه دلدل مطلب خاص نور زینو خجنا نه 400 چوک 400 خو مطلب داري دغه کنه 400 دراشي نه یو روډ مردان ته تل دی یو نو خار ته تل دی او بل تنګي ته تل ها صحیح دغه چې زمونږ مرزو کې لکه لوی مخکې خو لکه ډېر وړو کې دغه چې ټریفیک وارډن پکې خو لکه مطلب دا دی چې خو دغه ځای دی رش پکې نه بس ټیک دی او نه بس بیا خو دی بالکل صحیح شکر الحمدلله پروګرام باور صبر سره شامل دی کله پروګرام ما وره سره غوډه غټوره خبره اترې مور دی په دا موضوع ستاسو وره د چیرې مطلب دا دی مونږه اکثر خبرو ته سوچ نه کوو نو دروغ نه پکې وزي یا نور سره چې اسه وختي ته ورغه محفل خشته کو هغه مونږ ته ډېر لوی مسلې جوړي جی انسان د شخصیت نه مطلب دا دی بالکل هغه دغه ته لري کې هغه د انسان په چهره چې کوم نوري کوم لکه مطلب دا دی هغه خو دغه هغه اثر دی لري کې موږ په کار دي چې موږ هر ځای کې خبره اترې کو یو په اعتماد کو او بل هغه ډېر خپل خبره تر تاسو هم کړه
چې مونږه اوریدل لکه زیات کو او اورول کم کو نو مونږ ته به مسلې نه راځي. ایگزیکټلی چې څومره زیات خبرې کوو نو امر مسلې پکې زیات. نه دا یو سړی وي چې زه خيار موضوع به ډېره خبرې په مجلس کې کومه نو سړی به لکه مطلب دی ما ته خو نه داسې نه ده لکه مطلب دا د خيار سړی او دغه سړی په سوچ خبرې کوي. او بل خبره دا ده خبرو کې دا دروغ ویل او لکه مطلب دا دی یو کس دا کول دا خو لکه انسان ډیر زیات بدرنګي طرف ته ورولي او بل معاشره ډیر زیات بدرنګه ځکه کاول یو اخیری لکه مطلب دا ستغه دروغ لکه مطلب هغه ښکار کیږي ځکه چې رښتیاو کې لکه تاوان نشته او دروغ کې ګټه نشته. کاول یو اخیری ته په یو انسان نه ځان خلاصې ولکه هغه دروغ چې دي کنه هغه لکه راسي لنډي پونجي وي او هغه لکه مطلب دا دی چې کله وګد شي کله لنډ شي کله به انسان په شرمونو شرمي. بعضا سره چې نوشروان سه بعض اوقات داسې وي چې یو نیم کس خبره وکي وي یاره ډیر د مقصد خبره دی وکړه یو لنډه خبره وکي خو ډیره مقصدی خبره وکړه نو ټول باندې درانه او مقصدی خبره کوه بکیا چې د دومره کیسې کترې خون نه کوي. دا خبره حقیقت دی لکه مطلب دا چې کوم او خيار خلک کی هغه لکه مطلب دا د دومره خبره ترې وګدای نه ډېر لنډه خبره خو ډېر ګټوري ډېر د کار پر ترې لکه څنګه چې هغه برهان ګډیر لکه دغه را لغوي چې کوم خبره تر چې کون چې باغې مونږه عمل کو او لکه هغه په خپل عمل کې راولو یا لکه رادیو رو یا تاسو خبره یقینو کوم خپل لکه مطلب دا د ذکر پردان چې تاسو اچ کړی او لکه مطلب دا چې یو انسان به نه بګینا چې هغه لکه تعلیم یافته هغه لکه مطلب دا ځای کې ناس ولاړی هغه سټډي کړی د کتاب شوق کړي یوازې لکه مطلب دا د سوشل میډیا د موبایل شوق نه کړي چې پیک ویډیوګانو قصې به راځي چې هغه لکه مطلب دا د مقصدی بنیادی د کتاب شوق کړي هغه ناول کتلی هغه لکه مطلب دا د قصې واقعیتان د کی نو کړه هغه سوشن اچ کمومي دا هغه ډیره ګټوري خبره تلی یو د مخفلم لکه دا غړي چې زه رادیو اورم یقینو کدا زه ذکر لپاره ما ته پکې ډیر زیات لکه سبق ملو شي. خوشاله سه ډیره زیات مننه او بل خبره دا چې تاسو کرکټ د خبره ترو کنه زه به دا وایم چې مال هغه منظر ډیر زیات خوند راکړو لکه دغه من چې کله شاهد افریدي لکه مطلب دا چې موږ نه انډیا غا ورلد کپ ګټه کنه او دا نو کو نه داسې په خلی باندې دا کول او غسترګو کې غټه غټه وخ کې لکه مطلب دا ګرځي یاره هغه منظر زماده ډیر زیات خو بس دا خبره وشته شاید هن افریدي هو شاید بوم بوم او کنه بوم بوم خو بوم بوم بالکل دا زما طرفنا لکه فراخان ګډه ته سلام دا ډیر زیات لکه مطلب دا قابل او ډیر خولي دا راشي چې په پروګرام کې راشي نو پروګرام مزیدار کی او خوشاله سه ډیر زیات تمنا بادو سه نو شروان سه با او ګنج مې اوریدونکو لیسنر چې کوم دی هغه سلامونه هم کوي کامنټ دلاره ریډیو کینګ امیر افریدي سلامونه کوي وعلیکم سلام وی آی ایم کینګ امیر افریدي فرام پېښور ډیر زیات مننه او بل میسج کامنټ سه کړی دی وی سینګ منګه چل دی نو منګه خو خيو دا راته وای تاسو څنګه وی سینګه او منګه نو منګه خيو تاسو څنګه دا راته وای. شمشاد خان سلامونه کوي وعلیکم السلام السلام علیکم شمشاد خان پاکستان مرحبا حلال لکه صبح الخير خا خوشاله اوسئ اور بس شمشاد خان ته کم زه دا خبر راته وکا او په خیر اله مونږ به هم درته ستړي مشو وایو پروګرام کې تاسو خپل پروګرام دی. مالک حاجی سمیع الله سلامونه کوي وعلیکم السلام مالک صاحب څنګه سلام می قبول کا سلام جی بالکل قبول دے تاسو هم جره ډیر زیات مننه. السلام علیکم وعلیکم السلام اور ورحمت الله وبرکاتہ څنګه ظهیر حیران یم د کراچینا د رڼاګانو د هارنا بالکل پروګرام زبردست او سلام کوم ټولو مینوالو ته او ټول بجوړ ته او اویستا حلیل ته او دغه رنگ سائل ته همدان ته هم سلامونه کوي زاید حیرانه خوشاله اوسئ او ټول ته سلام ورسېدو او کاغال دا आवाज اوري نو بالکل به غستی وستا سلام اور نوراغ سلامونه کوي نوراغ جان چې کم دی وای هاي وعلیکم سلام ډیر زیات مننه مونږ به ته هاي وکړو خوشاله سي آبادو سي او دا رنګ مونږ خبرو کو په بنو کې او بده پیخه پرون حادثه مخه تر غلې چونکه بعض اوقات باران هم چدا هغه کوم خبرو کو مونږ وای چې رحمت ته نو بعض زینو کې به زحمت هم جوړ شي الله د رحمت چې دا بارانو کی په بنو کې دوه مختلف واقعیات شوي دي باران لواجه چې دا پاغې کې مکانونو یعنی د کورونو چې دا چتونه پریوتی چې پاغې کې دوه بچي او دغه دوه مشومان او دغه شانتي یو هاتون چې داغه مړه شوي دي پکې او دغه شانتي ګڼ شمېر تقریبا یو 30 نه واخله 40 ترمنځ دا هم ویل کېږي چې ګڼ شمېر د یو کور خلک چې کوم دی هغه زخمی شوي هم دي پکې نو دا شانتي مختلف سیزونه دي او کوشش کوي چې کله ډیر باران نشي نو دیوالونو خوا کې مودريږي. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی خیر جوړي برابرۍ. وعلیکم السلام و چنجر لګولې الله د خیر کوي په خیر را لسو کو کم زینه عبدالقادر هم په هات نه سره عبدالقادر تعالی وایس چنجر ولې لګولې څه چللې وایس چنجر دی ولې لګولې आवाज دی ولې چینج کړي په موبایل کې
دا درته لګم کې موبایل کې هغه خرابه شوی دی، هر څوک راته اواز یې خراب کړی، څنګه خراب دی؟ دا چېرته بازار ته لاړ شي او ورته ووایې چې یاره په دې وایس چینجر لګېدلی نو هغه به یې درته ټیک کړي ښه او که نه اوس د اواز داسې راځي لکه ماشوم چې خبرې کوي په خندا ماشین کې او که نه نو دا به چېرته دوکاندار ته ورشي ورته وایي زما د موبایل کې چا ته وایي چې ورته ووایي ته یې ټایم پیس یې غلط کړی دی او وربشي ښه او که نه ورته وایي ټایم پیس یې خراب کړی دی ورته وایي د اواز مې چې دا خپل اواز مې چینج شوی د ماشومانو اواز پکې راځي ورته وایي دا راته سم که او دا راته وایي پروګرام اورې هلته باران شته که نه باران خو دلته غونډه شپه وشو اوس هم نری نری کورونه پیل ودرېږي نو کومه هغه د ګرمۍ کې خو غونډ پرې راغلی د کورونه یې وه ښه غونډه اوبه راغلې د کورونه جرمې کې ښه ښه صحیح صحیح الله د خیر کې او دغه شانتې په کوهاټ کې د بلیټنګ علاقې کې چې دا یو افسوسناک واقعه راغله په هغې کې چې دا مختلف ځایونو کې کورونو چتونه پرېوتي دي دا خو دا که نه دومره خلکو ملونه وړي دي غواګانې وزې دا شیانې وړي دي ډېره زیاته مننه عبدالقدیره خوشحال اوسئ ډېره مننه اوکې ډېره زیاته مننه په کوهاټ کې هم دغه بده پیښه راغلې ده او بده پیښه په دې ورته وي ځکه چې باران وشي او چتونه راوغورځي نو بس په انسان باندې چې دا پیښې داسې الله د رحم وکړي او په دې کې چې دا بعضې واقعات داسې وي چې هغې کې که مونږ خبره وکړو نو بیا ډېر داسې حادثه چې هغه پکې ګیر هم شي او ډېر پکې زخمیان هم شي او دا شانتې په بلیټنګ کې چې کوم واقعه راغلی په هغې کې 4 کسان چې کوم دي هغه ګیر شوي دي یو پکې چې دا ما په خیال عبدالکریم نامې کس چې دا شهید شوی هم دی او مړ شوی هم دی پکې او دا شانتې دې نه علاوه په کرک کې هم چې دا تیز بارانونو له وجې چې مختلف ځایونه کورونه چې کوم دي سپیشلی کرک چې کوم دی کرک کې کرک تحصیل کې مختلف ځایونو کې چې دا باران تیز له وجې چې دا کورونه وړلې شوي دي او دا شانتې پالوسه سر چې کومه دا ایریا دې ځای کې هم چې دا نقصان رسېدلی جزوي کورونو ته او مختلفو ځناورې هم چې دا اوبو وړي دي چې لاپته دي دا د پرون شپې نه چې کوم بارانونه سټارټ دي مختلف ځایونو کې چې دا هغه حالات صورتحال دي 0915254 السلام علیکم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام هر کله درته وایو څوک او کم ځای نه ډېر زیات مننه بھائی تاسو په هراره نوښ ملي وای زه سمیرا خبرې کوم د دې څوک خبرې کوي سمیرا خبرې کوم د دې سمیرا د دیر نه په خیر رااله ډېر زیات مننه بھائی تیر شه اختر مو ډېر مبارک خوشاله اوسې ډېر وخت پس مو کال وکړو او ډېر پروګرام چې خوري ګلراو کزا کوونه ښه کزا کوي نو کال دی پکې زموږ کار چې هغه سره د پروګرام اورېدو خبر اورېدو وای باندې عمل کولې د کړې لپاره دا زموږ موضوع هم دی او بھائی تاسو ډېر زبردست موضوع اورئ زه دا خبرو کوم چې بھائی موږ په کار کې الفاظ کم او تاثیر پکې زیات دي داسې خبرو ایگزیکټلی صحیح خبره ده داسې کار اونکو چې موږ کار پوره کولای نشو بل انسان ته خاو کو واده ورسره وکړو او دریم خبره دا بھائی چې موږ د یو خبرې نه خبر نه یو موږ سره هیڅ معلومات نه پکاره چې موږ بل انسان غلط معلومات ورنکو صحیح هغه ټیم خو به موږ خو مزه واخلو خو بل انسان ژوند چې هغه به خراب شي بالکل صحیح خبره ده او بل تاسو وجان د گیم حواله څخه خبرو کړی کرکټ حواله سره نو موږ هم ډیر زیات کتل او چې کله چې د اجمل د میچ نه لاړو بس بیا موږ ما بس به پرې خورل نو یو میچ هم نه ګورم چې کله چې د اجمل تلې د میچ نه ها مطلب ته دوسرا او تیسرا خوا خواله سعید اجمل والا بالینګ وجان بس لکه کلران دا خبرو کوي چې اوسنی کلاریان چې دی بس دا د هیڅ نه دي څه نشي کولای بالکل دا خبره کول چې دا بد ده دا خبره ښه ده هغه موږ په کار چې هغه موږ مینه ورکو هغه موږ سپورټ کو مخکې څنګه هغه موږ په سپورټ باندې مخکې دي صحیح نو هغه به بالکل دا سی ویل نه دی په کار ځکه چې هغه خو مایوس شي چې موږ د کار نه بس عوام وایي چې تاسو د کار نه هغه بس ګیم ته ځو شي هغه به څه دغه وکي کوئی پکاره چې موږ سپورټ کو هغه مخکې لا شي هغه زموږ په سپورټ باندې مخکې دي چې هغه مخکې نه چتللی بالکل په دې کې شک نشته او ډېر زیاته مننه خوشاله اوسئ
ډېر زیاته مننه جان ټول اوریدونکو ته سلام دی. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مننه. سمیره موږ سره د دیر نه رااله او ښکلې خبرې وکړې. همیشه چې راشي یو ښه خبرې وکړي، لنډې خبرې خو ښې خبرې دغه خبره ده موږ په دغه باندې خبرې کوو. نو ډېر ځایونو کې چې دا ګلۍ هم شوې ده، په ډېر ځایونو کې چې دا هغې کې پرندې چرندې ته نقصان رسېدلی، ځناورو ته رسېدلی. انسان خو بیا هم چې ځان پټ راپټ کي، خو د ځناور یا مرغۍ چې کومې دي هغه پکې بیا ګیري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان. په خیر راغلی. څوک او کوم ځای نه؟ زه خانباس خبرې کوم د اف آر پېښور نه. مخکې به اف آر پېښور یې اوس خو زم شوي علاقې دي که نه. بلکل. الله دې خوشحال ساته. خو د جمعې په ورځ چې د فیصل صاحب کله پروګرام وي نو داسې پاتې شو میلاو نه شي. نو نمبر خو مو ځان سره سیو کړی دی خیره. نو اوس پکې خیره تا پروګرام راغی بله ورځ جمعې په ورځ اوس کس وینا وکړه چې یاره هغه د تا او د شان یو قسم اواز ده که نه. صحیح. هغې کې ډېرو کسانو خو دې خلکو له خو دا معلومات نشته چې اپریدی اورنګزی او وزیر خټک که نه مسعود دا ټول مونږ ته کوټیان وایي. دا کوم چې دې طرف دی پېښور نه برا دې له کوټیان ویلی شي مونږ اپله چې موږ ته پېښوري یو. خو دا راته وایه لیسان صاحب چې ته د خیره کوم ځای؟ زه خو بیسیکلی د نوښار یم، خو پته نشته چې 1000 کاله پهله به کرک ته تلي وو که 2000 کاله پهله به تلي وو، خو کرک کې پاتې کېږو د کرک یو. بس اوس پوخ په کرک کې د خیره کوم ځای؟ کرک کې خاص تحصیل کرک یو. تحصیل کرک کې ماشاءالله الحمدلله. کرک نه چې ټول پاکستان مو یو یې کتلی ښه مزدورۍ راته ښودلی. بس الله دې ښه لره داسې پروګرامونه نشر کوو. خو بله ورځ مې هم داسې پاتې شوم د فیصل صاحب خو د جمعې پورې د پروګرام وي. بس اوس چې تا پروګرام مې واورېده ما چېره دا ترجمه او تلاوت کېدم راشه د سره څو خبرې وکړه. صحیح ښه دې وکړو. اور پروګرام کې کال کوئ کرک کې کوم ځای کې پاتې شوی؟ زه کرک کې نه یم، زه پرېږدی یم اف آر پېښور کې درې سره یم. نه ما وایي کرک کې څه کار مار کړی تللی؟ واسې بله تمبر نه راواخله چې کوم کرک کې کوم ځای ګرځي ګړوزه شوه تخت نصرتي شو مړی کوم ځای به یې یادوم. ګوډ نه بس ټیک دی چې ګړوزې دې یاد کړو که نه اوس ورته رحمت آباد وایي. بلکل نو بلکل هغه ټایم خو به خلکو مثالونه ورکړو وایي مړه وایي هغه چاته به چا خیره کوله وایي الله دې د ګړوزې روډ غوندې کا. هغه ډېر مشهور شوی هغه خبره. بلکل. اوس موږ خیر یو دوه عالمان صاحبان دي الله دې ښه لري. امین. نو دا د حمیدانو دي دواړه که نه؟ دواړه حمیدانو دي. دواړه حمیدانو دي. نو دلته کې موږ سره یو په یو مدرسه کې او بل په بلې کې الحمدلله دین یې راوړی ده او په ټولې علاقې کې حافظان پناظرې دا ټول د دوی لاسه مشهور شو. صحیح. نو بیا هغه و دا ما چې هلکه سود خیلو له به زم یو ملګری مې ده خو ما د زړه اپریشن کړی به یې پاس نو ګرځېدی نه شم. نو ما چې یاره لاړ شم چې چکرو یې سود خیلو کې ډېر ملګري دي په تخت نصرتي کې دي مړه کوم ځای به ته یادوم الحمدلله داسې ځای به نه چې پکې موږ به څلور ملګري دي. نه صحیح دی بلکل. نه دا غیري دی. الله دې خوشحال لره او داسې پروګرام نشر کوه چې څه دې نه زده کړو څه دې نه واورو. ضرور انشاءالله ضرور خوشحال اوسئ. او بله یو خبر عرضه کوم علي جان صاحب. جی یو خو دا تاسو پروډیوسر صاحب د ټیم پابندي نه کوي څه وجه ده کله 2 منټه 3 مخکې شي دا ګنټه بس خبرونه وي. اظهار محمود مجاهد پرویز فاطمه اعظم دوله مې ډېر سلامونه چې دوه ټیلی بغاو هر وخت ډېر په بغاتکۍ سره اورم دا خبرونه. صحیح. او نوي خبرونه پکې راځي. نو پروډیوسر صاحب ما دا عرض چې ته په ټیم باندې لکه 2 بجاو شي 1 بجاو شي چې په خپل ټیم کله 15 منټه بعد شي کله 15 منټه مخکې شي. صحیح. دا کوم ورځ باندې کیږي؟ دا صرف د هغې په ورځې نه وي د هفتې په ورځې صرف 3 بجې وي او د کار پورې چوټي وي او نور خبرونه همیشه ګنټه بس خبرونه وي. او دا خو وي بس ټیک دی. زه ورته وایم انشاءالله که خیر موږ نوي معلومات راکوي نو ډېر سره خوشحالي الله تاسو له ترقي درکړي. ضرور. اوکې ضرور. ډېره زیاته مننه. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه. خوشحال اوسئ. السلام علیکم. زه د پاک آرمی نه پروګرام اورم د کشمیر برنالانا. واه عرفان الله سلامونه کوي. وعلیکم السلام د آزاد کشمیر نه. خوشحال اوسئ اور په خیر راغلی. عرفان خان هرکلی درته وایي نمبر آرام سره راته ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. نو نمبر آرام سره درته وایم بیا وره فیسبوک باندې هم دی او بیا چې د تالته نه اورېدل هم شي دوباره چې دا نوټ کولی شي 091 52 54 143
091 52 15 143 091 52 54 143. اوس پر زده کړی وي. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچی جوړې برابر؟ بالکل ټیک ټاک. څوک او کوم ځای نه؟ عبدالقدیر مسرور د سره بیا راغله. نو اواز اوس صحیح شو؟ اوس خو ټیک شو. ولې دومره زر چې ته ډاکټر پسې لاړې نه هغه پسې ټریکټر ای پی سی والا مو پرې د نږدې دا پوښي د ای پی سی والا سي ورته ودی چې مسله صدا مو چې دای چې دا نه چې تا په خپل غوته ورکې ویلې دی اواز یې تیز کا پوښي او کنه ما د سی اواز دی په فیسبوک کې واوره کنه. فیسبوک باندې شته ده او فیسبوک باندې واوره او بیا ور پرې خان د ټوله ورځم نه خامخا فیسبوک باندې بیا اوري پوي شو. فیسبوک باندې واوره ټیک شو او تا ته پته ولګي چې د اخري یو 25-30 منټ نه ما په خیال چې پاتې شي د ځای کې بستا کال وی کنه نو خامخا پکې اوره چې आवाज دې څنګه دی دا کومه خبرې دا ټولې تاسو سره ریکارډ کې رسی کنه او فیسبوک باندې شته کنه. سونو پښتونخوا ته سرچ کا فیسبوک کې نو دالته شته دي. او دا بای زه د نایوا معمولی غن کېږي دا کام معمولی غونه رانه او که خیر ده او معمولی غن کې دا کام کنه چې د اسلام آباد ولا څه هغه راخستې دي لکه داسې هغه راخستې چې سټوډیو تاسو ولا کړشي او دا غول اور باندې شي او څه د کوټ ولا هغه راخستې پوښي نه زما پروګرام اوس نشته دلته. تاسو له فیسبوک باندې خو وی خو دا غ باندې نشته کنه د سر ریډیو باندې نه ریډیو باندې ډېر ښه کوي فیسبوک خو هر چا ته نه ور ریډیو باندې وړو کې وو د کاټا وو د بوډا وو د کنه هر څوک ریډیو هر چا ته کوړ کې شته د مو کلی کې دا چې کوړ ته ما تر تک ته کې ریډیو نه وی پوښ صحیح ټیک ته تاسو دا ګیلاس ضروری غنو چې دا به ورته وخ کې دی شغوي سره خپل څه کمرشل وی اس پروګرام خو زه د یو غنټه 9 نه 10 پورې چې دا فیسبوک باندې د دل وجره زما چې کم خلک مونږ سره په 8 نه 9 بجې په ریډیو باندې وی غلطه هغه ته ریډیو بند شي ریډیو الته ناوري نو هغه بیا ما سره په سونو پښتونخوا د فیسبوک باندې چې دا هغه پروګرام اوریدل او کتل شي. دغه د ریډیو می بار نه راوختل ځانته کنه مو څه کته کته سو ریډیو په طریقې سو ریډیو شو ریډیو باندې ځان نشوري دی صحیح ته انټینا واخستل ځان نشوري دی خو بیا مو ته د فیسبوک نه خطر نه و نشوري دی. صحیح ده تاسو د خبر ورته وړاندې کوخه ډیر مننه. اوکې ډیر زیاته مننه. خوشاله اوسئ عبدالقادر. اوس د اواز خپل په فیسبوک کې واوره پیله چې کم کال کړو خو شو موږ د پخنداشین کړیو په زړه کې مخندلې دي. السلام علیکم. السلام علیکم. आवाज ډیر زیات سلو دی. आवाज ډیر زیات سلو سو کو پته نشته. بیا ټرای وکړئ په 091 52 54 143. السلام علیکم. یا الله. السلام علیکم. تاسو आवाज چې دا بالکل پته نشته سم اصله پکې ده نو تاسو چې کله هم کال کوئ نو هند فری چې دا ما چوي یا چې د ریډیو سره خوا کې ما کې نه چې بیا تاسو आवाज ډبل کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه راو؟ شکر الحمدلله. پروګرام کې هر کله درته وایو څوک کم نه تاسو تم هر کله وایو دا خبره ګیندر ته وایو زه د کانګړې نه خبرې کوم مجاهد. شانګلې نه خبرې کوي؟ کانګړې نه شب قدر کانګړې نه. ها شب قدر نه په خیر علي خیر مبارک تاسو دې مبارک شي. الله دې باندې نصیب کړي. څنګه اول دې باران د تشته کنه یاره خټټ باران شروع دی. دا څه ټټ خو نه مطلب خو لکه پرونه رسې شروع دی او بس د درې چې دا بيخي نه مان اخلي. ها او درې دو بس الله دې رحم وکړي مو کمزوري په هر حالاتو باندې کنه بس دا خبره خوشته انسان دی کنه انسان دی او بس داسې خلک هم شته چې هغه خواران به د دیړو د مزدورۍ کوشش کوي او هغوی ته بس نه ملاوي. بالکل الله دې رحم وکړي او الله دې په موږ باندې ذاتي رحم وکړي. بس هغې نه موږ نشو دا کېدی او پروګرام هم ډېر ښایسته دی ډېرې ښې خبرې دي ډېر ښه حالات دي جوړېږي. بل د امتحانونو ورځې دي زه دې بچو ته دا خواست کوم چې بچو خواري وکړي محنت وکړي او لږ ځان وخوځوي ځان باندې تکلیف تېر کړي چې ښې نمبر یې راشي. صحیح داخلي ته به ښې ملاوي. صحیح خبره صحیح نه د بس دا هر څه دي چې کمې دوی او ډېره ښکلې خبره ده دغه وخت
او څو ورځې دي نو په کار دې کوشش وکړي ټول ماشومان چې کوم دي نو به خپل حالاتو کې خپل منځ کې ډسکس وکړي یو بل سره او چې به دا یو کال دوه دي دا تکلیفي که دا تکلیف چا تیر کو بیا ټول عمر باران بالکل ایگزیکټلی دغه خبره دا او شب قدر کې باران شته که نه باران ښه ډېر دی شروع دی وورې خواري وکړله بس اوس خو ولاړ دی شته یو څاڅکي ماسکي شته دی خو باران دا ډېر وخت باران کې د څه خوښ وي خوراک کې خوراک کې خو مړه چې کور کې څه پاخه شي هغه مې خوښ کېږي د باران خو خپل خوراک وي که نه ګوره باران کې مړه داسې خاص خوراکونه خو زه نه کوم زه دغه چای ډېر څکم او روټۍ په ټایم خورم کله چې مونځ وکړم یا خورم یا مانځه نه مخکې تیاره وي نو یا خورم بس هغه حساب کتاب مې دی زه داسې فضول خوراکونه نه کوم لکه چې څه د مطلب کور کې پخه وي نو بس نه پکې نه کوي او الحمدلله بازاري خوراکونه هم نه کوم کور کې چې څه پاخه یو شکر الحمدلله چې څه وخورم راته خرابېږي نه بس هر یو څیز باندې برابر یم صحیح ډېره زیاته مننه خوشحال اوسئ ستاسو هم ډېره مننه الله هم کامیاب کړه الله هم بدره امین ډېره زیاته مننه مشر رالو هغه دا خبره وکړه د ایجوکیشن والا چې یاره دا څو ورځې دي بس دې باندې کوشش وکړئ یا د څومره وختونه مو دي کال دی نیم دی نو په دې باندې سټرګل وکړئ او که چا سټرګل وکړو نو هغوی به د فیوچر چې دا خوندونه په خپله وویني السلام علیکم وعلیکم السلام اواز راوچت کړئ په خیر رالی څوک او کم ځای نه موسی کلیم ډېره اسماعیل خان ډي ای خان نه څوک موسی کلیم موسی کلیم څنګه موسی کریم او تاسو هلته پروګرام اورئ په ډي خان کې په فیسبوک اورئ بس او کنه باران خو ورخه پروت دی ما غنټه ورته کوم نمبر د مصرف راتل ټرای نه کوله بیا بس خامخا مصرف رزي 13 سټیشنو باندې پروګرامي چې ترال نه تر ډي خان پر دغه شانتي خلک کلونه کوي بالکل نو بس تاسو په شان خلک وي او چې دغه کال کوي نو مصروف به ذکر راځي او نو کور کې ناست او باران ته نو وځي بهر لکه پرشتیا چکړې جوړې دي ما خو ټیکسي دا بیا نه د بسلې نه نه چې بس چکړې جوړې دي بیا خو ما وځه اسې نه چې پوه شوې درز وخورې پکې کلیم خان دا راته ووایه چې چېرته په باران کې تلې یا چېرته په وړوکوالي کې یا په ځوانۍ وړوکوالي پرېږده وړوکوالي کې ټولو درزونه خوړلي په ځوانۍ کې چېرته د درز خوړلی دی نه درز مې داسې نه دی خوړلی خو یو دی بل دی چې ډېر اسماعیل خان مطلب دا چې درز دی نه دی خوړلی نه پریوتی و ډېر بد پریوتی و پریوتی صحیح او د باران والا پریوتل چې کوم دی هغه بیا انسان ته همیشه یادېږي او چې کله باران وي ډېر په احتیاط ځي بیا بالکل ډېره بد پریوتی و چې اوس یادېږي یو کال مخته پروسه شته او د چیکړې درز ډېر بېخونده درز وي ډېر هغه خو سیمتي بیا پته نه ولګېده چې څرنګه مې پښه سلیپسله دا خبره ده خپل زبان شي خبره وکړه څرنګه دې ووې که نه خپل زبان چې څنګه درته ووایه بیا او که نه بدي داسې وګیا چې څه خبره خپل زبان شي راته وکړه یو څه درته وایه په خپل زبان کې مړه چې څه دې په زړه وي چېرې کړه چې مړه چې سره څرنګه خبرې کوې دغسې ورسره غږېده لکه تا سره لکه څرنګه چې زه غږېږه دغسې غږېده نو خلک خو کړه چې سره داسې خوندورې خبرې کړي بالکل بس خو موسم ډېر صحیح دی خوند کو صحیح ښه خبره ده بس چې کال دې وکړو خوشحال اوسې آباد اوسې ډېره زیاته مننه چې راغلی مهرباني اوکې ډېر زیاته مننه کریم خان موږ سره د ډي ای خان نو د لکي مروت زبان چې ډېر خوند کوي موږ سره دلته یو مروت دی موږ کله هغه سره خبرې کوو نو ډېره مزه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دي بالکل خیر ما تاسو خیر هوا سفر دي داسې اواز رسي لکه خوا کې مې چې ناست وي زنده بس صرف اواز راوچتوي نور ټیک کې आवाज خو صحیح دی که आवाज ټیک دی څوک یې او کوم ځای نه یې زه خو چینی نه یم ګلزار مې نامه اچینی نه د پېښور اچینی نه پېښور اچینی نه ما ویاسې نه چې خیبر کې اچینی وي که نه بس خیبر نه اعلان دی څنګه پروګرام اورې
پروګرام خو زه اورم ډېری خو ما ترته نه کړی کنه. ها بس نن دې پکې فرست کال دی. دا مې فرست کال دی او تا سره ګوډ یار. او هغه تاسو خبرې په ما ډېرې ښې لګي. دا بنوسې کنه میر یی خو کاکا خیل میاګان یو خو بس خټکو سره مو ټول عمر تیر کړی نو بس زبان لهجه او ټون مو هغه دی. هر یو زبان کولی شو مړه چې بنیسیه زبانو سره کوي بنیسیه ول سره کولی شو خو چې په اته وای مې یو سوال اچولو. پروګرامونه خو به ډېر کړي کنه. جی اوس یو سړی پلار دی هغه بچوله مزدوري او کمزورې شي کنه. بچی دانه وانه چې څوک کار کوي څوک نه کوي. جی مطلب دی د حکومت دا پیسې میسې ورکوي که نه دا پکار چې بوډاګانو ته ورکوي دامن خو نه ورکوي که نه. بلکل دا د هغه پکې لږ مخکې کوي چې دا پیسې ورکوي دا د بوډاګانو ته میلاوي چې 500 کال ناخوا سړی چې هغه ته میلاوي. صحیح ده که بلکل. نو دا کار پکې لږ وکړي د خیاله دې ته ما ډېر وخت نه ځو. ښه په دې خبرې وکم وایي په دې خبرې وکړه چې دا حکومت ته چې ورځي که نه. صحیح ده ټیک دی اوکې په دې خبره کوم مشرانو ته صحیح ده خدای امن راولي. امین زنده باد. اوکې ګلزار صاحب زمونږ مشر راغلو هغه وایي په دې خبره وکړئ چې ګوره پیسې خو وایي مشرانو له پکار دي چې 50 کلن وي یا 50 کالو نه زیات عمر وي. نو ستا خبره مشره په ګل بدله بلکل خبره دی ټیک ته حکومت له هم دا پکار دی. اول خو دا پکار دی چې د خلکو هغه خلک چې هغوی صحیح حقدار دي هغو ته پیسې ورسي ځکه چې په کې پې کې دې پرې پیسې چاته هغه شان نه دي رسېدلي چې څنګه پکار وي. حکومت پیسې ورکړي او لاندې طبقه چې کومه ده هغه د هغه خپلو پارټۍ خلک یا چې د هغه کارکنان هغوی ته چې دا میلاو شي او اصل حقیقت چې د چاته پیسې پکار وي صحیح معنو سره هغو ته نه دي رسېدلي دې پرې. دا خو یو خپل پوینټ دی یو خپل لاجک دی. دویمه خبره ده چې حکومت د ټیم چې څوک هم دي او که وروستو حکومتونه تیر شوي که مخکې روان دي یو داسې پالیسي پکار ده څنګه چې مشر ووایي چې 50 کلن یا 50 کال نه زیات عمرونو خلک چې هغوی په ده وخت کې د بیمارۍ ښکار شي هغوی مزدوري هم نشي کوله هغوی مختلف شیزونو چې دا د هغه شیزونه چې هغه په ځوانۍ کې کولو هغه نشي کوله. څوک هم چې دا داسې نه وي چې 50-60 کاله کې چې دا ریډۍ روانه کړي او بازار کې جي خانه چا دپاره سامان چې دا وړي او چا دپاره چې دا سامان په مټو اوږو اغوستی. په دې کې داسې خلک وي چې هغه د بیمارۍ له وجې چې دا معذوره وي په کور کې پرته وي. نو حکومت نه زمونږ دا اپیل دی زمونږ خواست دی زمونږ اورېدونکي هم چې دا خبره کوي چې د 50 او د 50 کال نه تر 100 پورې تر 100 نه زیات عمري خلک چې کم دي هغوی ته یو خپل بجټ کې دي هغوی ته یو خپل پیمنټ کې دي هغوی ته چې دا میاشتې یو خپل بجټ چې دا راځي ځکه چې لاندې خلک چې کوم دي هغه زمونږ نوې کول ځوان کول چې کوم دی زه به د ځان خبره وکړم مونږ دا یو ځان لپاره ګټو او نن مونږ ته هم پکار دی د زمانو ته بچو ته هم پکار دی چې پرون پلار په ما پیسې لګولې نن زه د هغه ولې احترام نه کوم ولې هغه یوازې پرېږدم. که حکومت ماله پیسې نه راکوي یا ماته بجټ نشي راکولی یا راکوي هغه ماته نه رسي یا کمې رسي آیا زما خو چې ده په کور کې هم یو حکومت دی که نه په کور کې هم زما زوی دی هغه چې رس پیسې اخلي که نه نو آیا د زوی چې کم دی دا د پلار څومره چې د خدمت جوړیږي څومره چې د وسیله جوړیږي نو زمونږ بچوی ته هم پکار دی چې هغه د پلار دومره داسې ګیله ونه کړي. زه په دې خبره ډېر زیات خفه شوم او پکار دا دی چې هغه حکومتي چارواکي یا زمونږ په کور کې ماشومان ځوانانو هغوی هم چې دا د پلار خیال وساتي د مور خیال وساتي د کور خیال وساتي دا زمونږ عزت دی ستاسو عزت دی چې نن سبا وخت کې ځوانان چې د هغه د مور پلار خیال نه ساتي نو دا زمونږ غلطي ده او دا زمونږ دپاره چې دا یو زه به دا وایم چې غلط تصویر چې د معاشرې چې د هغه مونږ خلکو ته ورکو. او دغه شانتې ډېرې زیاتې خبرې خو وشوې پروګرام کې نور کال نشم اخیستلی پروګرام کې ټایم سره بیخي چې دا ختم دی اور ډېر زیات کمنټس دی هغه ته هم چې دا سلامونه او جمشید فاروقي وایي سلامونه او مای ډیر برادر وایي زه تاسو سره مینه کوم ستاسو پروګرام سره مینه کوم ډېره زیاته مننه مونږ هم ستاسو ټولو سره مینه ده خوشحال اوسئ. پروګرام کې هغه وخت راغلی چې زه به درنه اجازت اخلم انشاءالله بیا به دعاګانو کې
مونږ هم تاسو یاد وای، تاسو به هم مونږ یادوئ. او بارانونه دي کوشش کوئ چې چارته د چا په کور دیوال پرېوتی وي یا چې د بارانونو له وجې ته هغه ته زحمت جوړ شوی وي، نو هغوی هم مرسته وکئ او کوشش وکئ چې په دیوالونو خوا کې مه ودرېږئ، هغه ځایونو چت ځایونو کې مه ودرېږئ چېرته چې هغه د خاورې کور وي یا د خاورې د هغه ځایونه وي چې هغه غورځېدلي وي، څه دیوالونه پاتې وي، څه چتونه پاتې وي، په هغه ځای کې مه ودرېږئ چې تاسو څاڅکو نه پټ شئ یا چې د باران نه پټ شئ او هغه چت در باندې راپرېوځي. نو کوشش کوئ چې ماشومان هم دغه شانتې لوبو ته بهر مه پرېږدئ. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. زما آخري پیغام دا وي همیشه چې هغه ځایونو ته ځئ چېرته ستاسو عزت ته نقصان نه رسي، ستاسو عزت ته پکې نقصان چې کوم ځای کې رسي نو هغه ځایونه پرېږدئ. نو که چېرې تاسو هغه ځایونو ته ځئ چېرته ستاسو عزت ته نقصان رسي نو بهتره خبره دا ده چې تاسو هغه ځایونه پرېږدئ، نه شئ لاړ هغه ټولنې، هغه معاشره، هغه چاپېریال، هغه خلک. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ همیشه او موږ په دعاګانو کې تاسو یاد وئ. د لوی الله په امان.